السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل خوږو مینوالو د الله تعالی نه دعا ده چې روغ به جوړ به د زندګۍ نه به خوندونه او مزې اخلي. الله تعالی هم تل خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی مو د هر غم او آفت او مصیبت نه وساته. الله تعالی درله سره زمونږ د زندګۍ ډېر خوشحالۍ درکړه. محترمو نن مې درله یو موز راوړی د صلات حاجت. ډېر مجرب موز دی، ډېر فایدهناک موز دی او ډېر تجربه کوونکی موز دی. اکابرین صوفیه کرام فرمایي هغوی په کتابونو کې لیکلي دي د انسان روزګار دی نه چلیږي، په روزګار کې رکاوټونه دي، قرضونه تیوزي، سوداګانې ختمیږي، څه خوند نه کوي، ترقي نه کوي. د هغې دپاره هم مجرب دی. رشتې نه کېږي، رشتې نه راځي، نو د هغې دپاره هم دا موز مجرب دی. یا رشتې شوي دي خو په هغه کې رکاوټونه دي، اختلافات دي، جنګ جګړې دي، یا دکان وغیره دی نه چلیږي، ګاهک نشته وغیره وغیره دپاره، یعنې په دې موز باندې به انشاءالله تعالی ستا هر یو حاجت پوره کېږي. خو یقین او اخلاص دا ګوره محترمو مسلمانانو نورونو خویندو دا په دې وظیفه کې ګوره ډېر لازم کار دی. نو راځو د وظیفې طرف ته. ته به د 4 رکعته د صلات حاجت په نوم باندې موز وکې. لومبي رکعت کې چې کله د سبحان نه شروع کړه، الحمد دې وفرمایله اولوله، د هغې نه پس به د الحمد نه پس به د صورت په ځای باندې 3 وارې آیت الکرسي اولولې. د صورت فاتحې نه پس به 3 وارې آیت الکرسي دا به اولولې. لومبی رکعت وشو. کله چې دویم رکعت ته راپاڅېدې دغاندې د معمول موافق به صورت فاتحې نه پس صورت اخلاص یو فیره، صورت فلق یو فیره، صورت الناس یو فیره. دویم رکعت وشو. دریم رکعت ته چې راپاڅېدې دغاندې د صورت فاتحې نه پس به بیا صورت الاخلاص، صورت الفلق، صورت الناس دقه شانتې به اولولې. 3 رکعت یې مکمل کړل. 4م رکعت ته بیا د خیر راپاڅېدې نو بیا به بسم الله او الحمد د هغې د صورت فاتحې نه پس بیا صورت الاخلاص یو فیره، صورت الفلق یو فیره، صورت الناس یو فیره. دا اخري صورتونه به پر 3 رکعاتو کې 3 وارې هغه ته وې او په لومبي رکعت کې آیت الکرسي ده. په دې طریقه باندې اکابرین فرمایي چې کوم انسان دا موضوع کې بیا درود مبارک اولولي په آقای نامدار جناب محمد رسول الله باندې او بیا د رب کائنات ته د خپل عاجزۍ لاسونه اوچت کړي، ربه زه ستا بنده کمزوره یم، زما دا مسله ده، ربه مخلوق ته خپلې مسلې نه بیانوم، ربه ته مې خالق تا پیدا کړی یمه، ته زما دا مسله حل کړه. نو انشاءالله تعالی زمونږ رب ډېر غفور رحیم ذات دی، ډېر مهربان ذات دی، په دې خپل بندیانو باندې ډېر خفه کېږي. حدیث مبارک کې راځي وایي رب کائنات په دې خپل بنده سره د 80 میندو نه هم زیاته مینه او محبت کوي. یو ماشوم دی مور نه پیسې غواړي، امي یا بیبي یا مور مال 100 روپۍ راځه مې واخلم، مور نه ورکوي، ماشوم په ژړا شي، ځمکې ته لا غورځېدلی نه وي او لا چغې نه وي ویلې چې مور وایي بچیه مه کوزېږه زه پیسې درکوم. هغه رب چې ستا سره د 80 میندو نه هم سیوا مینه کوي، ته هغه رب ته خپل لاسونه اوچت کړه د عاجزۍ او د هغه رب نه سوال وکړه. ستا رب ډېر غفور رحیم دی، تا ته وایي زما بنده زه حاضر یم، لبیک یا عبدي، څه وې غواړه ما نه زه درله درکړم.
نو ان شاء الله په طریقه باندې موضوع کوي. څومره زما اوریدونکي دي هغوی ته دا خواست دی چې ډېر کم وظیفه کوئ په اخلاص سره، په یقین سره، او د زړه په درد سره، په خفګان سره، په عاجزۍ سره، په سترګو کې د اوښکو قطرې راولئ. ته ګوره ستا وظیفه قبلېږي او که نه قبلېږي، ته ګوره ستا دا لمونځ قبلېږي او که نه قبلېږي. الله تعالی مو تل اباد خوشحاله ساته.